کوم بس بیا دعا کوو د اختر او د عرفې متعلق الحمدلله صحیح اختر دی صحیح عرفه ده. موږ د چا اختر پسې هم خبرې نه کوو د چا عرفې پسې هم نه کوو خو الحمدلله د خپلې عرفې او د خپل اختر همیشه دفاع کوو د کتاب په اعتبار سره د قرآن په اعتبار سره د حدیث په اعتبار سره د فقه حنفي په اعتبار سره. زمونږ چې کوم پرون عرفه وه نو صحیح عرفه وه نن چې اختر دی صحیح اختر دی که څوک یې سبا کې که بله ورځ کې هغې سره کار نشته خو عرفه یو عرفه ده او اختر 3 ورځې د غټ اختر قرباني هم 3 ورځې کېږي مونځ هم 3 ورځې کېږي خو عرفه یو عرفه ده. دا زمونږ د فقه حنفي قوي مسله هم ده دا د امام مالک صاحب د مذهب هم قوي مسله ده دا د امام احمد رحمت الله علیه د مذهب هم قوي مسله ده چې لا عبرة لاختلاف المذاهب لا عبرة لاختلاف المطالع د اختلاف د مطالع له اعتبار نشته یعنی څوک مخکې میاشت ویني یو ملک کې بل وروستو ویني دې کې شریعت له اعتبار نه ورکوي بس چې هر ځای کې ولیدلې شوه خو چې ستا او د هغه د شپې او د ورځې فرق نه د دې نه کم فرق وي که هر ځای کې ولیدلې شوه اختر روژه به د هغې سره کې او په دې سره د امت اتفاق او اتحاد هم راځي او په دې سره د خلکو عبادات هم د شک او د شبهې نه ختمېږي. مسلمانان په شک کې دي مسلمانان په شک کې دي چې که د عرفه پرون او که نن وه دا زما روژه پرون نیسم د عرفې روژه د 2 کالو د ګناهونو کفاره ګرځېږي د 1 کال تیر او د 1 کال روان عوام غریبان په شک کې دي چې د 2 کالو ګناهونو کفاره به زه څنګه پرون یې وکړم که نن یې وکړم موږ ورته وایو پرون یې وکړه ته ورته وایې نن یې وکړه. ها تکبیرات تشریق 15 واجب د هر مونځ نه پس پرون شروع کېږي ته ورته نن یې شروع کړه یو ورځ دې پاتې کړل اریان دي امي اریان دي چې یاره ته پسې لاړ شم که ته پسې لاړ شم دا ټول کار د علماو د لاسه خراب خبره دا ده که څوک دا وایي لکه نن سحر چې اوس راتلم نو د یو ملا تقریر مې واورېده زه دا بعضې تقریرونه دې دپاره اورم چې بیا جواب دې دپاره نه چې د دین زه څه زده کوم الحمدلله موږ د خپلو استادانو نه او د کتابونو نه د خپل پیر او مرشد نه ډېر څه زده کړي خو دا دې دپاره اورم چې دا اعتراضات زه د مخکې نه وکړم نو بیا ما څوک په عذابوي نو چې وی نه کړم نو بیا وروستو راته تقریر نه پس بیا خلک یا ټیلیفونو کې او یا زما ګروپ دی دارالفتا هغې کې تپوس کوي نو بس ښه مې تنګ نو دا هغه وایي چې یاره دا دی چې وایي چې دا عرفه یو پکار ده نو پخوا خو نه ریډیو او نه ټي وي او نه سوشل میډیا وه پخوا خلکو ته څه پته لګېدله چې عرفه په کومه ورځ ده خلکو ته څه پته لګېدله نو ما یې ګوره دا داسې سوال دی چې نه په کتاب کې شته او دا د خپل ذهن اختراع ښځه زه به د دې آسان جواب وکړم چې مخکې خو پته نه لګېده اوس خو پته ولګېده اوس خو لګېده نو ځکه مخکې تا ته پته نه لګېده نو شریعت کې تا ته اجازت و چې بالکل ته ځان له اختر وکړو هغه دې ځان له وکړو ولې تا ته پته نشته او چې پته درته نشته نو شریعت کې ته ګناهګار نه اوس خو درته پته ولګېده که نه اوس یې ولې نه بله خبره دا د اختر 3 ورځې هم کېږي مونځ سبا هم کېږي خو عرفه مونږ وایو چې د خلکو نه خطا نه شي یوم العرفات دا چې کوم دینو پرون وه او د عرفې چې کوم تعریف دی علما دې په کتابونو کې وګوري یا وجه تسمیه ده چې دې ته عرفه ولې ویل کېږي 3 وجې دي چې عرفه ورته ویل کېږي یو په دې وجه چې په دې ورځ جبریل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته د حج ټول افعال او طریقې ښولې بیا ورته وی چې عرف ته په دې باندې پوه شوي په دې وجه د دې عرفات نوم عرفاتو ګرځېدو په دغه ورځ چې حاجیان کې موقوف کوي هغې ته یوم العرفه ویل کېږي. دیمه وجه تسمیه دا ده چې په دې ورځ خلک عرفات ته ځي حاجیان نو ځکه ورته یوم العرفه وي. درېیمه دا ده چې 9 د ذوالحجې ته عرفه وي. دا 2 وجې قوي تعلق د حج سره لري د عرفې قوي تعلق د حج سره لري د سعودي حکومت سره نه موږ حکومت پسې نه وو پخوا خو په دې کې 1500 کاله خلافت عثمانیه د احناف حکومت تیر شوی نو دا د حکومت خبرې نه دي حکومت په خپل ځای دی خو مطلب دا دی چې دا یوم العرفه دغه عرفه ده. بله خبره ضروري په دې کې دا ده چې بعضې خلک دا وایي چې ستاسو خو د وهابیانو غیرو مقلدینو سره قوي اختلاف دی او څوک ورته خوارج وایي او څوک سو بیا ورسره اختر روژه کوي موږ وایو داسې خبره نه ده کوم څیزونو کې چې زموږ اختلاف دی موجود دی کوم چې اتفاقي خبره ده موږ هغې کې روان یو لکه د اختر روژې متعلق میاشت لیدلو وغیره دې کې د 4 امامانو او که چې غیر مقلدین دی او که څه دي دې کې مسله د دې اتفاقي ده چې د میاشتې په لیدلو سره به اختر کې او د میاشتې په لیدلو سره به روژه کې دې کې اتفاقي ده چونکې زمونږ د هلال کمیټې حال دغسې دی چې تاسو وینئ کله وي کله نه وي د دې دلته اختر وي او هلته نه وي
نو په دې بنیاد باندې موږ د مخکې نه دلته کوو. بله خبره دا ده دا مشران به تاسو ما ته د دې اوس ګواهي وکړئ چې زما خو چې زه ماشوم وم او راغټ شوم پخوا چې ماشوم وم دا مې یاد شي چې 3 اختره به پاکستان کې یو به زموږ د 400 و د 400 و د رزړو سابق صاحب د طرفه به اعلان راته داسې ده مشران دي چاته چې دا خبره معلومه نو لاس پورته کړي ګوره دا ټولو خلکو ته دا خبره معلومه لاس پورته کړي چې دغه کې راشي چې پخوا نه دا خبره وه چې د زموږ 400 ته به د رزړو د سابق صاحب د طرفه د اختر او د روژې خبر راته ټیک شوه او پېښور کې به بیا د مسجد قاسم علي خان د طرفه اعلان کېده نو ټول خیبر پښتونخوا کې به په 2مه ورځ باندې په 3مه ورځ به بیا د حکومت اختر 3 اخترې به وي زما ښه یاد شي نو چې زما یاد شي زما څه زه بوډا خو نه یم داسې ډېر عمر خو مې نه دی دی ډېرو ته به یاد شي بیا پکې خبره 2 ته راغله بیا 2 اختره شو 2 دا شو چې یو به مسجد قاسم علي خان والا اعلان کو او ټول خیبر پښتونخوا به کو او بل به چې کوم دی نو هغلته دغه کو دا سرکاري به کېد نو موږ وایي سبا د حکومت اختر دی او نن زموږ اختر داسې وو که نه وه اوس پکې د اخترونو د خیره سره علماو اتفاق وکړو بس حکومت سره به یې کوو بس ښه خبره چې کوي ورسره زموږ په اعتراض نشته خو مونږ چې کوم کوو دا صحیح اختر چې کوي ورسره کوي دې ورسره زموږ اعتراض نشته خو دا صحیح اختر دی دا قوي دی او د پخوا نه زموږ په دې علاقه کې همدغه طریقې کار نو د پخوا نه دغه طریقې کارو نو دا اختر او روژه ده زمونږ صرف غرض دغه دی چې قرباني په صحیح ورځ وشي عرفه صحیح وشي زمونږ فقه حنفي کې یو قول دغه موجود دی زه ګورې داسې کار نه کوم وړوکي اختر کې هم درته ویلي وو چې زمونږ نه به انشاءالله صحیح خبره اوري چې په کتاب کې موجوده ده که زما د مخالف پارټۍ وي او که زما دا به د حقانیت یو نښه وي زمونږ الحمدلله چې یو صحیح خبره زما یو کس سره شدید اختلاف وي خو چې هغه صحیح ده هغه خبرې ته به صحیح وي او چې غلطه زما یو کس خاص کس دی او اتفاق مې دی ورسره چې د غلط یې هغه ته به غلطه وایي فقه حنفي کې دا قول هم شته چې دا چا خپل عرفه او خپل اختر دا هم پکې شته دا څوک چې روان دي هغې پسې روان دي خو هغه مفتابهي قول نه دی هغه قوي قول نه دی هغه راجح مذهب نه دی پوه شوې که نه په هغې فتوه نه ده په هغې اعتماد نه دی نور دغه قول پکې شته که څوک تا ته دلیل پیش کړي چې د فقهي کتاب کې خو دا هم شته حدیث کې هم شته موږ بلکل شته هغه هم شته دا هم شته خو دا قوي دي راجح دی اولا دی ټولو کتابونو دا لیکلي دي د دیوبند اردو فتاوو هم لیکلي دي د بریلي علماو د اردو فتاوو هم لیکلي دي او زموږ د فقه حنفي هم لیکلي فقه شافعي هم لیکلي فقه مالکي هم لیکلي فقه حنبلي هم لیکلي نو دا په دې باندې مطمئن اوسېږي او انشاءالله قرباني به هم کوو د خیره سره د اختر مونځ نه پسه او که د چا هغې باندې ډېر ټیم لګي جمعې مونځ نه پسې وکړې قرباني به هم کوې فقرا مساکین چې راځي هغې له به پکې حصه هم ورکوې او یو بل لی ورلېږم نور به تاله رالېږي تی بل له لېږه نو غوښه به هماغومره په اندازې باندې تا ته پوره کېږي پوه شوې او غوښې خو نن سبا پخوا به فقیري وه چا به هفته کې یو ځل غوښه خوړه مړه تاسو خو سهار او ماښام غوښې چرګان خورئ اوس خو پکې دا ډو خبره شته هم نه یو کس که فقیري مسکینې نه خوري یو خو نه خوري ټول خلک خوري نو دومره حرص په دې کې نه دی پکار د فقراو د مساکینو خیال پکار دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تكبيرات را سره وایه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد